يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. سورة بقرة شروع مکه آیات کې الله رب العزت د تیر شوي کوم آیتونو هغو آیتونو مضمون باندې عمل نه کولو آخري انجام او سبب یې ذکر کړ. وی ګورئ مخکې کوم آیتونو او ګڼ شمېر په دې خبره به بیان شروع چې اول بیان د صدقاتو بیا ورپسې د بیان وشو سود والا. وی ګوره سود او همدارنګې د صدقې منځ کې فرق بیان کړ او هغه پس دې چې بیا هم دا ګناه کبیره او حرام کار چون نه پرېږدول. نو په دې خبره به خبر شو چې یا ورځ به تاسو سره د کوم کارونه دي کنه دا ټول راپسې چې دی الله تعالی طرف ته وکړي. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. تاسو یې داسې ورځ نه وویرېږئ چې هغه ورځ کې به ټول خلک الله تعالی په دربار کې به حاضرېږو او هر یو به د خپل کوم عمل یې کړی وي د خپل عمل مکمل حساب کتاب جمع کوي او دا به ورکوي. او د نن آیات یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى مخکې بیان د سود وشول چې هغه په حرامې طریقې سره او ناجایزو او که څوک یې حلال ګڼي ورسره کفر کېږي خالص هېڅ شک او شبه هم نه پاتې کېږي ورسره. نو د نن آیات کې معاشره کې کوم امور انتظامیه نه یو کار دی اخیستل او خرڅول. ګوره دا خبره ذکر کړه چې اخیستل او خرڅول په سود سره کوي ناجایز او حرام دي. خو چې اخیستل او خرڅول دي نه بغیر معاملات نه بغیر معاشرې کې ټایم نه تېرېږي خامخا اخیستل به هم کوي او خرڅول به هم کوي. نو اوس طریقه ښایي چې که خرڅول کوي او اخیستل کوي نو په کومې طریقې سره به کوي. خو بیا اخیستلو او خرڅولو کې طریقه یوازې ذکر کوي چې د قرضې والا طریقه دی او ټول دنیا په عالمي سطح باندې دا کاروبار کېږي په نیټې او همدارنګې په قرضې سره. نو قرضې طریقه ښایي چې قرضه کوي نو څرنګې طریقې سره کوي او څه طریقه ورکې کول پکار دي. نو دا آیات د قرآن کریم په ټولو کې اوږدو آیاتونو کې دي. مطلب چې دې نه زیات اوږد آیات قرآن کریم کې باندې نشته دي ځکه چې دا آیات مکمل صرف یو آیات یا دوه آیاتونه کم مکمل رکوع آیات هغه د یو آیات دی. او بل دا چې د قرآن کریم په ټولو آیاتونو کې بل آیات داسې نشته دی چې هغه کې دوره امور دوره احکام او دوره خبرې ذکر شي لکه دې آیات کې دي. 25 خبرې ذکر کوي د قرضې لین دین باره کې او 25 خبرې ذکر کوي د طریقې سره چې دغه خبرو باندې عمل وکړي. نو بیا کوم د اخیستلو او خرڅولو کومه طریقه دی په نیټې او قرضې سره نو دې کې بیا به خرابوالی او لانجه چې دا به هېڅ کله هم نه رسي. او دې آیات ته متداین الآیات ویلی شي د قرضې والا آیات. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. ای او خلقو چې ایمان وړی مؤمنین خلقو اذا تداینتم چې کله تاسو خرڅول او خرڅول کو په خپل منځ کې اوله خبره ذکر کوي بدین په قرضې سره نغدو سودا نوي قرضې ولوي نو یو شو الی اجل دویم دا چې یو نیټې پورې وي خو مسمى دریمه خبره چې دا نیټې به مقرره وي. ګوره چې کله معاملات کوي خرڅول خرڅول قرضې سره نو دا خبره کې لازمي شرط چې دا کومه نیټه دی ټیم دا معلوم وي غیر نه معلوم نه وي ځکه که ټیم معلوم نه وي داسې قرضې راشي کوم چا ته به یې قرضه دی هغه به قرضه غواړي او تاسو سره به وینه هغه به ورته وایي چې زر راغلی هغه هېڅ نه ټیم وغوښتل دوره وشول نو لانجه راځي. قرآن کریم امور انتظامیه حل کوي چې کسه معاشرې نه لانجه څرنګې طریقې څخه ختمېږي دا ذکر کوي ورته. الی اجل مسمى نیټې مقررې پورې فاکتبو. څلورمه خبره دا چې کله ته قرضه کوې دا به لیکې بغیر د لیکلو به نه پرېږدې ولې چې سبا بیا لانجه نه رسېږي سره مو. وليکتب بینکم کاتب. پنځمه خبره دا چې یاره څوک لیکلی نه شي بیا به څه طریقه کوي یاره کاتب ونیسه 500,000 روپۍ بخلي لکه نن سبا سټام ورته نه شي دا شونده ولیکه خپل منځ کې وليکتب بینکم کاتب. نو لیکل نو کې تاسو په منځ کې یو کاتب یعنې یو لیکونکی بالعدل. شپږمه خبره چې په انصاف سره به لیکي
ظلم زیاته بنه کوي چې کله کاتب لیکل کوي نو یو طرف ته هم طرفداري بنه کوي یاره یو کس لیکونکی دی هغه ته لیکل زده دی خدا بنه کوي چې یاره د 14 شعر مطلب څه غاړې د خرڅوي هغه دپاره زیاتې پیسې نه لیکي کوم قرضدار چې چا به قرض راوړي هغه باندې به زیاته قرضه نه لیکي بلکې بالعدل په انصاف سره ولا یأبا کاتب ان یکتب وما خبره ده چې ګوره یو سړی دا لیکل زده دی کاتب دی نو هغه به انکار نه کوي زه دغه منځ کې لیکل وکړم نه بلکې الله تعالی دې ته ورکړې دی پوهه کما علمه الله لکه څرنګه الله تعالی دې ته خیر کړی دی لیکل والا نو دغه به انصاف سره لیکل وکړي او انکار هم نه کوي د لیکل نه څه ورته وایي دوه کسان راشه مو منځ کې لیکل وکړه اخیستل او خرڅول دې سودا دی نو دا ورته نه چې راځه خالي نه هم سره ټایم شته بل ټایم راشه نه الله تعالی تا باندې دا نعمت کړی دی انعام یې کړی دی په خلکو باندې رحم وکړه د منځ کې لیکل وکړه بالعدل په انصاف سره ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب دا خبره حکم شدی د پاره چې فليكتب لیکل د خامخا کې لیکل بنه پرېږدي څوک نه پرېږدي کاتب وليملل الذي عليه الحق املا د کوي یعنی په خپل باندې بیان د کوي هغه هغه به قرضاوي کوم کس قرضدار وي نه قرضدار دا لیکل دی او دا بل کاتب دا وته لیکل کوي وليتق الله ربه خدا خبرم یاد وساتي چې کوم کس چې قرضاوي کمه به قرض کې نه کوي ظلم زیاتی سره بنئ وليتق الله ورګه د الله تعالی نه طرف د اخذ ولا يبخس منه شيئا خدا خبره یاد ساتي چې شي کمه به نه کوي کوي کس دا چې چوي قرض دور سره بیوقوف دي کما کدي پورا عقل نه پورا به اوس طریقہ کیږي فإن كان الذي عليه الحق سفيها کچریوی آگا صاحب قرضاوی یعنی حق قربان دیوی سفیها دا کمکلوی عقل نه پورا نوی او ضعیفا یا کمزوری بڑائی بڑاولی وجن انسان عقل کار نه کوي نو بیا په څه طریقه کې بیا دا بل کس وساری یل کوي او لا یستطيع ان یمله یا دا چې دا کس په خپل باندې املا نشي کولای یل نشي کولای باندې یا بل څه شوی تړتړلی یا بل څه بیماری ده خو یو طاقت نشته چې دا په خپل باندې املا وکړي مطلب دا د ټول سودا کوم خستل او خرڅول دي دا ټول خبرې یې نشي نو بل کس ورپساري وي فليملل ولي بالعدل نو بیا د بل کس ورپساري وي په انصاف سره دا دویم کس یې کوي دا ظلم زیاته باندې کوي بلکې انصاف سره وي بل دا څه واستشهدو شهیدین دا کسان د مقرر کې د گواهانو نه من رجالکم د سړیو نه دا کسان په سودا مینځ کې دا مقرر چې دا به موجود وي په ځکه سبب لنجان نه راځي که خبره لوړه عدالت ته یا قرضي ته قاضي هم نه پرېږدي بغیر د گواهان نه او همدارنګې عدالت کې بغیر د کوم جج دا هم خبره نه پرېږدي بغیر د گواهانو نه گواهان په حاضرۍ کې نو گواهان لازمي شو دا مقرر وي وإن لم يكون رجلين کدوا سړی نو بیا په څه طریقه کېږي نفرجل و امرأة